وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا ثم أتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر الحديث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، مسلم شریف حدیث دا، کم مومن مسلمان چې میاشت د رمضان نا بعد کی چې د شوال میاشت دا بدی کی یو مومن مسلمان او یو مومنه مسلمانه شپږ روزي ونیسي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه نیون کی روزدار د شوال او شپږ روزو بندتا د ټول عمر د روزو ثواب ورته ورکوي. دا شپږ ورځې روزي نیول په دې باندې الله پاک دې بنده ته د ټول عمر د روزو نیولو ثواب. هغه دا چې دا مؤمن مسلمان هر کال په شوال کې شپږ روزي نیسي. هغه دا چې الله پاک دې بنده اعمال یو په لس باندې قبلوي. یو میاشت روزه ونیوله، الله پاک دا یو په لس باندې قبول کی، نو لس میاشتې دغه روزې ثواب شو. او شپږ ورځې چې د شوال روزې دا مومن مسلمانو نیسي، د یوې روزې په بدل کې د لس روزو ثواب ده، نو شپږ روزې شپېته ورځې د روزو ثواب شو. نو لس میاشتې هغه د کال د دې میاشت د رمضان روزو نیولو سره لس میاشتې ثواب الله بنده ته ورکوي چې یو په لس د بنده عمل الله پاک قبلوي. او دا شپږ ورځې روزې نیول دا په شپېتو ورځو باندې الله پاک قبلوي. نو شپېته ورځې دا لس میاشتې هغه 12 کال 12 میاشتې د دې بنده ثواب د روزدارو کې ولیکلی شو. او که دغه مومن مسلمان هر کال د میاشت د رمضان سره شپږ ورځې روزې د شوال نیسي، هر کال یې نیسي، نو ټول عمر د روزو ثواب د مومن مسلمان ته ملاوي. د دې روزو نیولو درې طریقې رانقل دي. یوه طریقه هغه دا ده چې کله میاشت د رمضان پوره شي او اوله ورځ د اختر وشي، چې ورکوټ اختر اوله ورځ دا د شوال د میاشتې اولنۍ ورځ د اختر ورځ تېره شي، هغه نه بعد د روزې نیول شروع کړي. یو طریقه دا ده، دا قول امام شافعي رحمه الله ده. هغه فرمایي چې استحب صيامها من اول شهر متتابعه، د اول د میاشت نه نیول د دې روزې په کار دی چې بس د اختر ورځ تېره شوه، هغه نه بعد د شپږ ورځې روزې نیول په کار دی، پرله پسې نیول. امام شافعي رحمت الله علیه قول دا ده چې پرله پسې د دې نیول مستحب دی. دویم قول د علماو دا ده د امام احمد حنبل رحمت الله علیه، هغه فرمایي چې هیڅ فرق نشته که ته پرله پسې نیسي، شپږ په شپږ ورځې پرله پسې نیول، او که ته چېرې مثال په طور یو نن ونیسي، بله روزه یو ورځ پس ونیسي، بیا یا مطلب دا چې یو نن ونیسي 2 ورځې پس بله روزه ونیسي، جدا هم نیولی شي او پرله پسې هم نیولی شي. دریم قول دا ده چې د دې روزې 2 طریقې نیول دي. ادې حدیث مبارک باندې به عمل راشي او بل حدیث مبارک باندې هم عمل راشي. بل حدیث مبارک دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د هر میاشت 3 ورځې روزه مؤمن مسلمان ونیسي د ایام البیض، د الله پاک د پوره میاشت روزې ثواب ورکوي چې هر میاشت کې ایام البیض روزه نیسي.
ایام البیز هغه 3 ورځې دي، 14مه ورځ د میاشت، 14مه ورځ د میاشت، 15مه ورځ د دغه میاشت، دته ایام البیز د میاشت ویلی شي. چې کله کوم مؤمن مسلمان دغه 3 روزې د هره میاشت ونیسي، الله پاک د مؤمن مسلمان ته دغه میاشتې د ټولو د روزو ثواب الله پاک ورکړي، ځکه یو روزه نیول یو پلس الله پاک قبلوي. نو که په دې طریقې سره ونیولی شي، 2 طریقې دا نورې ښودلی شي، نو دې سره په دې دواړو حدیثو مبارکو هغه اجر ثواب به د مؤمن مسلمان ته میلوي شي. یو د شوال د میاشتې روزې ونیولې، یو بل هغه دا چې تطبیق حدیث مبارک سره راغی چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم د هر میاشت ایام البیز په باره کې فرمایي. نو هغه په 2 طریقې داسې دي چې د 14مې، 14مې، 15مې نه مخکې ونیسي، 3 ورځې مخکې ونیسي. لکه مثال په طور 9مه ونیسي، 10مه ونیسي، 12مه ونیسي. یا مثال په طور اول ورځو کې دغه 3 دی ونیولې، مثال 4مه، 5مه، 6مه، یا 3مه، 4مه، 5مه او 3 دی دا ونیولې، 3 ورسره ایام البیز ونیسه. 6 روزې به د دغه حدیث مبارک باندې عمل راشي، د ایام البیز والا حدیث مبارک باندې عمل راشي. یو طریقې داسې ده. دویمه طریقه په دې کې دا ده چې 14مه ورځ روزه نیول، 14مه، 14مه، 15مه ایام البیز به روزه ونیسي، دا 3 بیا دنه بعد به بیا 3 ورځې روزه ونیسي. نو دغه ایام البیز هم پکې راغللې او د شوال دغه روزې هم پکې راغلې. نو د دې د روزو نیولو طریقه دا چې پرله پسې نیول هم صحیح دي، جدا نیول هم صحیح دي، او همدارنګې که ایام البیز پکې شامل دی نو 3 ورځې پې مخکې روزه، 3 ورځې هم دغه ایام البیز، یا دا چې 3 ورځې هم ایام البیز روزه نیول، 14مه، 14مه، 15مه او ورپسې 3 ورځې روزه نیول. نو دغه د شوال روزو نیولو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ټول کال او هر کال چې مؤمن مسلمان نیسي، د ټول عمر د روزو ثواب د مؤمن مسلمان ته دا ملوي. د دو روزو مبارک علماء کرام فرمایي چې یو څو فواید دي په دې روزو. دا 6 روزې د شوال چې نیولی شي، یو فایده ده چې په دغه 6 ورځو روزو د شوال نیولو باندې چې پس د رمضان ده، په دې سره هغه د بنده مؤمن مسلمان اجر د ټول عمر د روزې پوره کړي. میاشت روزه، 6 ورځې روزه، د ټول عمر هر کال نیسي، ټول عمر د روزو ثواب د مؤمن مسلمان ته الله ورکړي. دا یوه فایده یې د روزې ده. دویمه فایده ده چې د شوال د میاشتې روزې نفلي نیول او د رمضان نه مخکې میاشتې شعبان د هغه کې نفلي روزې نیول. د دې مثال علما فرمایي دا داسې ده لکه صلات السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضه و بعدها. د دې داسې مثال ده لکه دا کم فرضي لمونځ د ماسپښین کېږي، ماسپښین لمانځه نه مخکې هم 4 رکعاته سنت دي، فرضونه مخکې، او د ماسپښین لمانځه د فرضونه بعد کې سنت دي، دته سنن رواتب ویلی شي قبل صلاة المفروضه و بعدها. نو دا مثال داسې شو چې دا 6 ورځې وروسته د اختر نه د شوال روزې او په شعبان کې روزې، دا د سنن رواتبو په مثال باندې دي. نو سنت فرض مانځه نه مخکې چې کوم حکم ده او بعد کې چې کوم حکم ده، هغه وجه دا چې په دې سننو سره او همدارنګې په نوافلو سره د مؤمن مسلمان فرایضو کې کم فرق راغلی، هغه په نوافلو سره پوره کیږي. بل دا ده چې کم سنت ته مخکې د مانځه نه کې د کې د فرضو لپاره ستا توجه برابري، او چې بعد د فرضو نه کم سنت کیږي هغه دا چې په دې فرضو کولو سره ته تنګ نه یې، دغه سنت هم ورسره کوې. د دې میاشتې روزې د رمضان نه مخکې کم نیول د شعبان دي او د وروسته د شوال دي، دا همدارنګې دا چې د دې میاشتې د روزو هغه نقصان په دې الله پاک پوره کوي، د رواتبو په هغه. او بل دا چې د دې امت خصوصیت دا ده چې الله پاک د دې مؤمنانو مسلمانانو د فرایض و نقصان په نوافلو باندې الله پاک سکی ورځ قیامت کې پوره کوي. فرایضو کې څه نقصان راغلی، مطلب دا چې ادایي سم نه شوی، مؤمن مسلمان نوافل ادا کړي دي، ورځ قیامت کې به دغه د فرایض
په دې نوافل سره نقصانات به ورته څه شي کېږي پوره کولی شي. نو یو فایده دا چې د ټول کال یا د ټول عمر د روزو ثواب، دویمه فایده دا چې سنت او سنن او رواتب په مرتبه باندې دي. کم نقصان چې مقصد دا چې په فرایضو کې راځي هغه په نوافل سره الله پوره کوي. دې نوافل سره به هغه نقصانان د میاشت د روزي کې کم راغلي دي الله به د شپږو روزو نور سره د هغه نقصانات په دې سره رفع دفع دا په تور حساب کړي. لکه څنګه چې سرسایه سره لپاره ورکول شي، سرسایه د لپاره ورکول شي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم دا یو سنت ده، او بل د لپاره ورکول شي چې دې سرسایه ورکول سره چې په کوم روزو کې نقصانات یا غا الله پاک سکی رفع دفع کوي. همدې وجنا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله به فرمایل کسچا وسنی چې دا سرسایه ورکی نو دا د روزي ونیسي، ځکه روزي په ډیرو ځایونو کې دا د طعام په بدل کې ودرېدل. لکه څنګه د کفاره الیمین په باره کې چې راځي لسو کسانو ته روټي ورکول یا جامع هغه کول او فقیرانو ته په قسم په کفاره کې یا یو غلام آزادول یا 3 ورځې روزي نیول. نو روزه داسې هغه چې د اطعام په مطلب مقابله کې په بدله کې روزي نیول شي. نو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله به فرمایل که څوک صدقه الفطر وس نه لري هغه په ځای د روزي ونیسي، د صدقه الفطر ځای دا نیسي، ځکه صدقه الفطر هغه څه کوي نقصانات د روزي په الله پاک رفع کوي. نو چې نفلي روزه نیسي هغه سره نقصانات څه کېږي رفع کېږي. درېیمه فایده د دې روزو دا ده چې کله یو مؤمن مسلمان د میاشت د شوال روزي ونیسي واپس د روزو ته رجوع کول په نیولو سره دا علامه د قبولوالي د روزي ده. وجه څه شی دا غدا چې کله الله پاک د یو مؤمن مسلمان یو عمل قبول کی، الله پاک د مؤمن ته توفیق ورکړي پس د نیک عمل نه د نور صالح اعمال. اندی وجنا علما څه فرمایي ثواب الحسنه حسنه بعدها، ثواب د نیکی څه ده دی بنده ته توفیق ملاویدل د بل نیکی. روزي میاشت د رمضان روزي مونږ ولي د دې ثواب دا چې مونږ ته الله پاک توفیق راکړي د چا د دې شپږو روزو دی نیولو، دا علامه د قبولواله د چا د میاشت د روزي د قبولېدو ده. او دا یو قسم د دې روزو یو ثواب ده. ګټه د مال څه شي چې هغه مال کې مثال په خرڅولو کې زیادت راشي کنه، وځکه د ثواب دا ده چې میاشت د روزي د روزو ول الله پاک توفیق د شپږو روزو درک د علامه د قبولواله د میاشت د روزو ده. بلدا چې د میاشت د روزو چې تا روزيونه ول اوس دا شپږ ورځې توفیق الله درته درک د یو قسم ثواب شو دی هغه، ځکه چې ستا پاجر کې زیادت واله امراغ. نو چې څوک یو عملو کې نیک هغه عمل نه ورستو نیک عملو کې دا علامه د قبولواله د دې مخکینی نیک عمل نه. او که سړی نیک عملو کې نیک عمل نه ورستو دی بد عملو کې دا علامه د نه قبولېدو د عمل نه. مثال په تور یو سړی فرض مونځ ادا کوي، 5 وخته مونځ کوي، هغه 5 وخته مونځ نه بعد د اخلاق صحیح کیږي، د گفتار صحیح کیږي، د ناس ته ولاړ اعمال صحیح کیږي، دا علامه د مونځ د قبولېدو ده. چې زمونږ استاد مونځ قبول شي علامه به دی چې نیکو طرف ته مطلب دا چې زړه ډیر کیږي او نیک اعمال بنورم ډیرو. او چې کله فرض عبادت قبول نشي نو نیک اعمال ته زړه نه بلکې بد اعمال کو غیبت کو هغه کو د علامه نه قبولېدو ده. همدې وجه علماء کرام وایي چې کوم حاجی چې حج تلاش دی واپس د حج نه راش د حج نه مخکې کوم غلط اخلاق غلط اعمال غلط کردار پدیرو حجی کې وو د حج نه مخکې د دې حج له برکت هغه کردار هغه اعمال ګناه د پرې خودله نو دا علامه د شیده د قبولېدلو دی حج ده. او کچېره مثال په تور حج نه بعد د پرې نه خوده دا نور په ګناهونو باندې شروع شو، نور ګناهونو کې زیادت راغی، دا علامه د د چې دی حاجی صاحب نه الله حج نه د قبول کړ، دی حاجی صاحب نه الله تعالی حج نه د قبول کړ. نو همدارنګه د روزو نه بعد
د میاشت د روژې نه بعد الله پاک توفیق تاته د شپږ ورځو روژو نیولو درکړه، دا علامه د قبولوالي د مخکینی د میاشت د روژو ده. همدارنګې مطلب د مخکینی میاشت د روژې یو قسم ثواب ده چې الله پاک درته توفیق درکړه د دغه شپږ ورځو روژو نیولو. مثال په توګه یو سړی فرض لمونځ وکړي، الله پاک د فرض لمونځ نه بعد د مؤمن مسلمان ته توفیق د نفل ورکړي، دا علامه د قبولېدو د مانځه ده. او که چېرې مثال په طور د عمل نه وروسته یو سړی ګناه وکړي، لکه میاشت د رمضان سره خلکو ګناهونه پرېښو او میاشت د رمضان نه بیا د ګناهونه هغه بیا هغه کړه شروع کړه یا نور ګناهونه هم پسې زیات کړه، نو دا علامه یې ده چې د روژې میاشت مطلب روژه نه ده قبوله شوې. نو درېیمه فایده ده چې میاشت د رمضان نه وروسته توفیق د شپږو روژو نیولو میلو شي بنده لره، دا علامه د قبولوالي د مخکینی میاشت د روژې. او بله دا چې دا د مخکینی روژې د میاشت یو قسم ثواب ده، او چې کله مثال په طور توفیق میلو نه بلکې د ګناهونو دته مثال په طور وس یا مثال په طور اقدام یا کول د وکړل، نو دا علامه د نه د قبلېدو د هغه عمل د مخکینی ده. څلورم فایده د دې میاشتې د دې شپږ ورځو روژو نیولو هغه دا ده چې مخکینی روژې میاشت الله پاک د میاشت د روژې سره د مؤمن مسلمان د ټول کال ګناهونه معاف کړ، ځکه مختلف روایتو کې ذکر شو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا میاشت د روژې روژه ونیوله مخکینی کال ګناهونه ټول الله پاک معاف کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي میاشت رمضان کې کم مؤمن مسلمان تراویح وکړي ټول کال ګناهونه معاف کړي. بل حدیث مبارک کې دا ذکر شو چې دی کم مؤمن مسلمان لیلۃ القدر شپې باندې مطلب دا چې مونځ وکړو الله تعالی ته ودرېد ټول کال ګناهونه معاف کړي. بل یو روایت کې دا ذکر کیږي چې هر کار او ورځ د روژې په ماښام باندې د میاشت مخکینی د رمضان 80,000 واجب جهنم جنتیان ګرځي، په بل روایت کې 6 لکه ماښام، په بل روایت کې 10 لکه جهنميان جنتیان ګرځي مؤمنان. او کله چې د اختر په شپه شي د دې ټول میاشت الله څومره بخلي دي جهنميان جنتیان ګرځولې، په آخره شپه باندې هم دغه د ټول میاشت په اندازه باندې جهنميان جنتیان الله ګرځي. چې کله وګرځي او بل روایت کې دا راځي کوم مؤمنان مسلمانان چې میاشت د روژې ونیسي اختر لمونځ ته وځي د الله پاک بیا د دې دا ګناهونه که کوم عملنامه کې پاتې الله په ثوابونه قبلوي. بل یو روایت کې دا راځي نبی اسلام فرمایي چې میاشت د روژې کوم مؤمن مسلمان روژه ونیوله د داسې ګناه نه صفا شو، پیغمبر علیه السلام فرمایي گویا چې دی اوس د مور راوځېږي د بې ګناه ماشوم خو بې ګناه چې کله مطلب دا چې میاشت د روژې موږ روژه ونیوله هغه سره زموږ ګناهونه الله تعالی معاف کړل مخکیني ګناهونه او موږ ته ثوابونه د روژې میلاو شو بدلې میلاو شوې، نو دا شپږ روژې نیول چې دا شکر ادا کول د هغه ګناه معاف کېدل، شکر ادا کول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات عبادت به کو، نوافل به ډیر کول، روژې به نیولې. او صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي ورته دی الله پیغمبره قران کریم کې الله پاک فرمایي چې ما تا ته مخکینی ورستنی ګناهونه معاف کړي، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. تا ته الله پاک مخکینی مطلب دا ورستنی ټول ګناهونه معاف کړي دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیا دومره نوافل عبادت څنګه ډیر زیات دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي ته فرمایي افلا اكون عبدا شکورا، آیا زه دا خوښ نه ګڼم چې د الله یو شکرګزاره بنده جوړ شي. نو چې کله د مؤمن مسلمان په دې میاشت د روژې سره ټول روژو نیولو سره ټول کال ګناهونه معاف شو، دا بنده مغفرت وشو، نو د دغه مغفرت نعمت چې الله په ده باندې وکړو ګناهونه معاف کړ د هغه شکر ادا کول دا شپږ ورځې روژې نیول، دا شپږ ورځې روژې نیول دا د هغه میاشت رمضان د ګناه د معاف کېدلو یو قسم دا یو شکرانه ده. نو چې کله میاشت رمضان نه وروسته موږ ته توفیق میلاو شي دې روژې دا به شکر شي د هغه مغفرت چې الله په میاشت رمضان کې مطلب زموږ د ګناهونو کړی. پنځمه پیدا ده چې کله مؤمنان مسلمانان په میاشت رمضان په عبادت باندې الله تعالی ته قریب کېدل، نو چې کله هغه قربت په رمضان سره راغی نو رمضان میاشت خو پوره شوه
دلته دا قربت ختم نه ده بلکې دا نورم الله پاک ته قریب کېږي دا بنده د دې میاشتې په 6 ورځو روژو نیولو سره. همدې وجې نه یو روایت کې دا راځي ان الصائم بعد رمضان کالکار بعد الفار. بیا د رمضان نه وروستو 6 روژې نیول پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې مثال داسې کالکار بعد الفار. معنا کالکار بعد الفار دا معنا یو سړی دا مجاهد دا کافر سره جنګیږي، دا کافر په غالب شي دا مسلمان تیښتې اختیار خو د یو چل لپاره دا کافر دوباره قبضه کې نیسي او داسې بیرته دوباره پې راووړي او دا کافر چې دا مطلب قتل کی مړی کی مقابله ور سره دا مجاهدو کی دتا مطلب کار بعد الفار وي. میاشت روژې نه وروسته 6 روژې نیول دا کلکار بعد الفار شو. دغه عمل الله تعالی ته ډیر زیات خوښ او دا عمل ډیر زیات اجر او ثواب والا ده. بل په دې عمل سره شیطان ورټلی شي. شیطان خدا ګمان کی چې بس میاشت رمضان ختم شو دی الله تعالی توجه نه کوي، روزي نه نسی، عبادت هغه څه نه کوي. چې دوباره شوال میاشت د 6 روزي ونیسي هغه دوستانه بیرته دا بندگان الله تعالی ته سره قایم کی د کې مختورنواله رټلواله د شیطان راځي. بل میاشت رمضان نه پس د دې شوال دی میاشت روزي نیول دا د عمل چې یو طرف ته عمل ختم شو بل طرف ته بیا شروع شو. نو داسې عمل د الله تعالی ډېر زیات خوښي. ځکه ترمذی شریف حدیث ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الى الله الحال المرتحل. حال المرتحل د تفسیر علما داسې کوي چې یو سړی قرآن کریم ختم شروع کی دی اول نه او دا قرآن کریم وخت تلاوت سره د اخر ته ورسي چې اخر ته والناس ته ورسو دوباره بیا دی الحمد الف لام نه شروع کی نو د حال المرتحل عمل ویلی شي. دا عمل الله تعالی ته ډېر زیات خوښ. نو د حال مرتحل په مثال باندې دا 6 ورځې روژې نیولم دي. میاشت رمضان مطلب دې تیره شوه سمدستي شوال روژې د مؤمنانو بیرته د عمل شروع. همدې وجې نه یو بزرګ نه رانقل دي، یو بزرګ نه تپوس کېږي حافظ البشر دی ولی تیر شوی ورته چې ان القوم يتعبدون ويجتهدون في رمضان. ودا هغه قوم چې ډیر زیات عبادت کوي او ډیر کوشش کوي په عبادت کې میاشت د رمضان کې دا څنګه خلک دی ورته بیس القوم لا يعرفون لله حقا الا في شهر رمضان وان الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنه كلها. هغه بندگان هغه قوم هغه خلک بد دي چې دی الله تعالی حق پیژني، دین پیژني، اسلام پیژني، عبادت پیژني په رمضان کې یوازې. دا بد قوم دا بد خلق دي. صالح نیک عمل قوم خلق هغه دي یتعبدوا ويجتهدوا السنه كلها چې شپه او ورځ ټول کال د الله تعالی عبادت کوي. نو میاشت د شوال د چې روژه ونیوله لکه څنګه چې رمضان نیسي دا د شوال روژې نیول هغه د الله پاک عبادت هغه ته روژې نیول تا نه بیا هم هېرې نه دي ته دا روژې نیسي. دا ښایسته صالح بنده ده. شبلی رحمه الله نه یو سړی تپوس کوي ایما افضل رجب او شعبان. شبلی رحمت الله علیه ولی بزرگ درجه تپوس کی چې دا رجب بهتر میاشت او کا شعبان بهتر میاشت. نو شبلی رحمت الله علیه ورته فرمایي کن ربانیا ولا تکن شعبانیا. الله والا جوړ شو، شعبان والا مه جوړېږه، رجب والا مه جوړېږه، رمضان والا مه جوړېږه. لکه څرنګه چې مثال په توګه رمضان کې د عبادت کو داسې نور کال سر کې عبادت کو، دارنګه په میاشتو کې عبادت کو، الله والا جوړېدل پکار دي. نو دغه میاشتې دا 6 روژې نیول بنده مؤمن مسلمان ته د ټول کال روژو ثواب الله تعالی ورکوي. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د دې میاشتې د روژې د 6 توفیق را نصیب کړي.